بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. دې ټیم کې زه د شورای علماء اهل حدیث مرکزی قیادت او بیا د هغې یو خاص کمیټه سره په دې پریس کلب کې موجود یم. زمون کمپین د شورای علماء اهل حدیث د پلیټ فارم نه 2 روزه سالانه اجتماع چې هغه په 2122 نومبر باندې د جمعرات په ورځ ماسپښین به شروع کیږي او د جمعرات په ورځ د جمعې شپې لیټ ټایم پورې به دا جاري او د جمعې د سحر نه به بیا سټارټ کیږي او د جمعې په خطبه باندې به ختمیږي. دا اجتماع چې د دې عنوان موجوده دور کې چې کومې فتنې دي د هغه فتنو حوالې سره، په هغه فتنو کې یو فتنه انکاري حدیث ده چې هغې ډېر خلک زموږ متاثره کړي دي او اوس مذهبي خلک هم کافي حده پورې د هغې نه متاثره کیږي. نو یو زموږ د دې اجتماع عنوان یا ټاپک یا موضوع یا څه دپاره چې موږ مقرر کړې ده هغه فتنه انکاري حدیث ده. دویم ختم نبوت دی. څنګه چې اهل حدیث مکتبه فکر سابقه تاریخ کې وګورو موږ د هند د بر صغیر سب کانټیننټ، نو په هغې کې اهل حدیثو یو کردار ادا کړی دی د ختم نبوت په مومنټ کې، او هغه تاریخ چې دی هغه تفصیلي تاریخ دی، دې ځای کې زما په خیال د بیانولو ضرورت نشته. نو د اهل حدیثو یو طره امتیاز دا هم پاتې شوې ده چې هغې همیشه دپاره د ختم نبوت په میدان کې خپل یو پازیټیو او یو بهترین کردار ادا کړی دی. نو دا 2 موضوعات دي او د دې سره سره په دې موجوده دور کې چې کم چیلنجز دي هغه موضوعات به هم علما کم چې شیخ الحدیث او شیخ القرآن او هغه راسخین فی العلم دي هغه علما به انشاءالله علمی انداز کې د قرآن و سنت په رڼا کې په هغه موضوعاتو باندې گفتگو کوي. شورای علماء اهل حدیث دا یو داسې پلیټ فارم دی چې په دې کې مختلف جماعتونه د اهل حدیث مکتبه فکر سره او مختلف غټ جامعات او مدارس دینی مدارس چې دي د هغې مشایخ ټول په دې پلیټ فارم کې شامل دي. شورای علماء اهل حدیث دا یو سیاسي پلیټ فارم نه دی، نه د دې د کم مروجه سیاست دی د هغې سره څه تعلق شته. شورای علماء اهل حدیث دا په دې ملک کې کم کار کوي نو هغه په دې باندې یقین ساتي چې د دې ملک د آئین او د قانون لاندې به مونږ خپل دعوتي سرګرمیانې هغه جاري ساتو. شورای علماء اهل حدیث دا پلیټ فارم هر قسم تشدد چې څومره دی د هغې مذمت کوي که هغه په هر شکل کې دی. شورای علماء اهل حدیث دا پلیټ فارم چې دی هغه په دې ملک کې د امن قایمولو دپاره چې څومره کردار ادا کولی شي هغه خپل کردار هغه به ادا کوي. نو په 21-22 باندې چې کم زیارت په ورځ باندې راتلونکي زیارت په ورځ باندې به دا اجتماع شروع کیږي او د جمعې په خطبه باندې به دا ختمیږي. دا پېښور کې دا اجتماع په جامع امام بخاری سوکنو پاټک کې به انشاءالله دا 2 ورځې اجتماعي او دا یو علمی تربیتی اصلاحي اجتماع ده. په دې کې مونږ خپل طلبا خصوصا کم چې د مکتب اهل حدیث سره تعلق ساتي او بیا بالعموم چې څومره زموږ په دې معاشره کې مسلمانان دي هغې ته به انشاءالله په دې اجتماع کې یو ډایرکشن ملاویږي او د دې اجتماع یو مقصد هغه خپل منځ کې اتحاد او اتفاق قایمول دي، د هغې دپاره یو برپور منظم انداز باندې کوشش کول دي او بیا د دې دایره به انشاءالله وسیع کیږي په دې خپل صوبه کې خیبر پښتونخوا کې کم چې زموږ پښتون بیلټ دی په دې کې به انشاءالله مونږ د اتحاد او د اتفاق فضا قایمو. زموږ کم کمیټي چې ده هغې باقاعده په بعضې موضوعاتو باندې مختلف چې کم د نورو جماعتونو مشران دي یا نور کم معروف شخصیات دي مذهبي هغې سره هم په ښه انداز باندې ملاقاتونه کړي دي او انشاءالله دا سفر به په دې انداز باندې جاري. ډېره مننه جی.